نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارا نمبر 8 رکو نمبر 18 آیت نمبر 145 خلاصه در رکو پس تاغین لفظی ترجمه مشرکینو طریقه داوا چې څه شیزونه به د ځان دپاره حرامول او څه به حلالول د دې اختیار د رب العالمین سره دی څلور هغه شیزونه بیانیږي چې عام طور هغه خوړلی کیږي اوس راشئ ځان پوهه کوي چې کوم شیزونه رب العالمین حرام کړي دي د هغې نه ځان وساتئ مرداره دا حرامه ده د دې خوراک دا جایز نه دی او بیولی شوي وینه هغه هم حرامه ده د هغې خوراک جایز نه دی د دې نه علاوه چې کوم وینه جمع شوي وي لکه ګردې جگر زړه داسې نور نو د هغې خوراک بیا جایز دی غوښه د خنزیر دا جایز نه ده بلکې خنزیر دا نجس دی د ده نه هیڅ قسمه فایده اخیستل هغه جایز نه ده او چې په کوم شیز باندې د الله نه علاوه د بل چا نوم اخیستلی شوی وي د پاره د نږدېکت د پاره د ثواب نو د هغې خوراک دا جایز نه دی دا د رب العالمین حکم شو په عام حالات کې د رب العالمین حکم دا دی اوس چې کله حلال نه میلاویږي او سړی د ولږې نه مري نو بیا د رب دویم حکم دا دی چې تاسو د دغې نه خوراک کولی شئ خو خوند به ترې ناخلی د حد نه زیات به نه کوئ یعنې په مړه خېټه باندې به نه خورئ البته دومره خوراک به دې کوئ چې په څومره باندې تاسو ژوندي پاتې شئ او د هغې سره به استغفار هم وایي د الله نه به معافي غواړئ الله غفور الرحیم دی او څه نور شیزونه داسې دي چې رب العالمین هغه په یهودو باندې هم حرام کړي او دا د هغې د ګناهونو په وجه باندې نو کوم څاروي چې داسې دي چې د هغوی نوکونه د هغوی خوراک د هغوی دپاره جایز نه لکه اوښ شترمرغ او مرغابي وغیره دغه شانتې کومه واز ده چې ده علاوه د هغو نه چې کوم په هډوکو پورې یا کلمو پورې نښتې وي هغه هم رب العالمین په دوی باندې حرامه کړې وه دغه مشرکینو نه چې کله پوښتنه وکړی شي چې تاسو شرک ولې کړی دی د دوی کوشش به دی چې په څه طریقه باندې موږ خلاص شو کله به دوی قسم کوي چې یاره به موږ شرک نه دی کړی کله به دوی اقرار وکړي چې یاره به موږ کړی دی او کله به دوی وایي چې رب دا خو ستا په مشیت باندې دی دغه شانې تاسو دا شیزونه حلال کړي حرام کړي ولې دي بغیر د کوم دلیل نه نو دغه بهانې به کوي رب العالمین فرمایي د دې د علماو نه پوښتنه وکړئ چې په کوم دلیل باندې تاسو دا شیزونه حراموئ او حلالوئ نو دوی سره به هیڅ دلیل نه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم لا اجد نمومم زه فیما په هغه څه کې اوحی الی چې وحی کړی شوي دا ما ته محرمن حرام کړی شوي چې کومو ته تاسو حرام وایي لکه د هغوی ذکر په سوره مایده کې ذکر شوی دی علی طاعم په یو خوړونکي باندې که نارینه وي او که زنانه وي که مشر وي او که کشر وي یطعمه چې خوري هغې لره د ځان نه دا شیزونه حرام کړي دي البته کوم شیزونه چې الله حرام کړي دي هغه دا دي و دې نه علاوه نور هم شته دی لکه په سوره مایده کې راځي الا مگر ان یکونه چې وي هغه میتتن مرداره او دمم مسفوحا یا وینا بیولی شوي دا هم حرامه ده او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر فانه بشک ده خنزیر چې دی رجسون پلید دی ناپاک دی د ده د هډوکي نه د ده د چمړې نه د ده د هیڅ یو اندام نه پیدا اخیستل دا جایز نه ده او فسقن یا وی یو شی ناجایزه یا داسې ناجایز څاروی وي ویستونکی د ایمان نه وي اوهله چې اخیستلی شوی وي پورته کړی شوی وي اوچت کړی شوی وي لغیر الله نوم د غیر الله به په هغې سره د پاره د نږدېکت د غیر الله که هغه ذبحه وي حیوانات وي او که نور څه وي ټولو ته شامل د رب العالمین دا حکم شو اوس دویم حکم په حالات د مجبورۍ کې په من اضطر پس څوک چې مجبوره کړی شي خوراک د دغه شیز ته حلال نه میلاویږي نو بیا هم د هغه دپاره تعلیم دی طریقه ښودلی کېږي او دغې خوري غیر باغن چې نوي هغه نافرماني کوونکې ولا عاد نوي زیاتې کوونکې او بیا اخري دومره چې څومره باندې دا ژوندی پاتې کېږي نو بیا د ده دپاره گنجایش شته دی فإن ربک بشک رب ستا
غفور ډیر بخون کې دی. الله نه معافي وغواړه، الله به دې معاف. رحیم ډیر مهربان دی چې په حالات د مجبوري کې درته اجازت درکړی شوی دی. او که تاسو دا وایئ چې په بني اسرائیلو باندې اوښان، شتر، مرغ دغه شان دی واز دی، دا اولی حرامي وي. هغوی خو دعوه دا کوله وایي دا د مخکې نه حرام را روان دي. هغې دپاره جواب دا دی چې د هغوی د ګناهونو د وجې نه دغه حلال شیزونه په هغې باندې بند کړی شو. وعلى الذین او په هغې کسانو باندې هادو چې یهودیان دي حرمنا حرام کړیو منګه کل ذي ظفر هر یو نکونو والا شی لکه شتر، مرغ، اوښ، بطخه، ومن البقر او د غوایانونا، والغنم او د ګډو بیزو څارونا، حرمنا حرام کړیو منګه علیهم په دوی باندې شحومهما وازګي د دواړو، الا ما سوا د هغینا حملت چې پورته کړي دي ظهورهما شاګانو د هغوی، او الحوایا یا کلمو، او مختلطت یا هغه چې یو ځای وي بعظم د هډوکو سره. نو دې کې مشقت د هغوی اجازت ورته چې استعمالوي خورئ، خو دا پې رب العالمین ولي حرام کړي؟ ذالک دا جزیناهم بدله ورکړې وه موږ دوی ته ببغیهم په وجه د سرکشۍ د دوی، په وجې د ګناهونو د دوی. وإنا او بشک موږ لصادقون خامخا رښتوني یو. دا د دوی د سرکشۍ د وجې نه حرام شوي، او د دوی چې کومه خبره ده چې د نوح علیه صلات وسلام یا د ابراهیم علیه صلات وسلام د دور نه حرام را روان دي، دا خبره غلطه ده. فإن کذبوک پس کچری دروغجن گڼي دوی تا لره ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، صبر کوه. فقل نورت اوایات ربکم استاسو رب ذو رحمت واسعه د پراخی او رحمت ولده، لیکن قهر د رب هغه هم ډیر دی. ولا يرد او نشي وپس کوله بأسه عذاب دهغا الله عن القوم المجرمين د قوم مجرماننا د خلقو گناهګارنا. چې کله راشي تاسو شرک ولی کړی دی، تاسو به حلال ولی حرامول او حرام بم ولی حلالول؟ الا جواب شو وای دا په مشیت او په اراده د الله سره. که د الله اراده نه وي موږ ته به توفیق نه راکولی. یعنی رضا د الله او اراده د الله دواړه یو شی ګاڼه، الان کې دواړو کې فرق. مشیت د الله تعالی خدا دی، ډیر شیزونه الله پیدا کړي دي، یا رب ورته ښودلی هم دي چې دا بد کار دی، انجام بد دی، زه پې خفه کېږم. خو اختیار یې ورکړی دی چې ستا اوس خوښه کومه ده، بد شی خوښې، بد عمل کې ما خفه کې، که ښه عمل کې ښه لارې باندې روانېږي او ما راضي کې. اوس هر یو انسان ته الله عقل ورکړی، پوهه یې ورکړی ده، اختیار یې ورکړی دی. نو څوک چې کومه طریقه باندې ځي هغې مطابق به هغه ته جزا سزا میلاویږي. نو اختیار خو الله درکړی و، خو د الله رضا خو په دې کې نه وه. تاسو خو د الله رضا مقصود نه وه، تاسو خو ناکاره عقاید، ناکاره اعمال خپل کړه، نو لحاظه د هغې انجام هم بد. سيقول الذين زردا چې وبوایي هغه خلق اشرکو چې شرکی کړی دی، لو شاء الله کچری غوښتلی الله خوښوي د الله اراده وي د الله، ما اشرکنا نو شرک باندې نوې کړی موږ، په عقیده شرکیه باندې به نوې مړه، شرک کې به نوې مبتلا. ولا آباؤنا او نپلارانو زمنګا، لار نیکه ور نیکه وغیره. ولا حرمنا او نبوي حرام کړي من حلال شیزونو لرا من شي هیڅ شیز. خدا په مشیت د الله سره دی، نو ټیک ده په مشیت د الله سره دی، خو په رضا د الله سره نه. کذالک هم دغه شانتي کذب الذین نسبت د دروغو کړو هغې کسانو من قبلهم چې مخکې وو د دوی نه، حتی تر دې ذاقو چې وڅکلو هغوی بأسنا عذاب زمونږ لرا. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم، هل آیشته دی عندکم ستاسو سره من علم څه دلیل حجت پوها کچری وي، فتخرجوه لنا نو پس راښکاره کړئ هغه موږ ته،
ان تتبعون تابدار نکوی تاسو اے مشرکینو الا الظن مگر د گمان د وهم وان انتم او نئی تاسو الا تخرصون مگر اٹکل کون کی غلط اندازی لگون کی پتوک بانی کارون کون کی اس بات د شرک تاسو سره هیڅ قسم دلیل نشته دی که عقلی وی که نقلی وی او په اثبات د توحید باندې مضبوط دلایل قل تورت اوے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فللہ بس خاص اللہ لردی الحجت البالغہ دلیل رسیدن کے کمال تا مضبوط دلیل پوخ دلیل په اثبات د توحید باندې په وجود د رب العالمین باندې په دین اسلام باندې په محمد رسول الله باندې فلو شاء بس کچری غوښتل الله په زور باندې جبرن تاسو اسلام کې داخل کې او تاسو ته ایمان درکې او تاسو ایمان قبول کړئ لهداکم اجمعین خامخا هدایت به کړې وې تاسو ټول ته لیکن داسی ایمان معتبر نه دی قابل اعتماد نه دی داسې ایمان الله ته قابل قبول نه دی چې هغه په زور باندې وي قل تورته وی حبیب صلی الله علیه وسلم هلم راولی شهداءکم عالمان خپل پوهه کسان خپل الذین هغه یشهدون چې گواهی ورکړي هغوی ان الله یقینا الله حرم هذا حرام کړي دی دا فإن شهدوا پس کچری گواهی ورکړي دوی دا گواهی د دوی دا خبره د دوی دا ګوره په دروغ باندې ده فلا تشهد نو مکوا ته گواهی معهم د دوی سره اعتماد مکوا بروسه مکوا تصدیق مکوا دوی په دروغ باندې دي ولا تتبع او تابدار مکوا ته اهواء الذين د خواهشات د خلقو كذبوا چې دروغ جنګنی بآیاتنا آیاتنا زمن والذین هغه خلق لا یؤمنون چې ایمان نلري بالآخرة پاخرت باندې وهم او دوی بربهم درب خپل سرا یعدلون برابروي نور خلق لرا